أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لدي زينوس ترغيب دي انفاق في سبيل الله ته او تزهید فی الدنیا ذکر کئی او ترغیب ورکی ایمان تا چې اهل کتاب راشي ایمان راوړي. لن تنالوا البر هچری نشي حاصل ولی تاسو البر نیکی لرا حتی تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرج کئ مما د هغه مالنا تحبون چې تاسو سره مینه کوئ. وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من شیء د سشینا فإن الله پس یقینا الله تعالی به پاغي باندې علیم په ذات دی. کل طعام هر یو خوراک کان وحلا حلالو لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو د پاره د اولاد د یعقوب علیہ السلام د پاره. دی آیات کې اوس قباحت ذکر کوي د پا يهودو چې ګورا دیو په ځان باندې ځان اشیاء بن کړه هغه اشیاء په الله رب العالمین نو بن کړي نو د ځان تحلیل او تحریم کول افتراء علی الانبیاء فی التحلیل والتحریم دیو وی چې دا خو یعقوب علی السلام په ځان باندې بن کړي او حرام کړي. حل دا چې د اشیاء حرام نو و یعقوب علیہ السلام سره د بیماری د وجې نه په ځان باندې څه وخت پورې بند کړیو نو دوی هغه اشیاء حلال اشیاء هغه حرام وګرځول. نو الله رب العالمین فرمایي کل الطعام هر یو خوراک کان وحلا حلال بنی اسرائیل د پاره د اولاد د یعقوب علیہ السلام الا مگر ما هغه حرم چې بند کړیو اسرائیل او یعقوب علیہ السلام علی نفسه په خپل ځان من قبل مخکدا ان تنزل التوراۃ مخک دا نازل دلو د تورات نا قل ورته وایا فاتو راوړی تاسو بالتورات تورات لرا فتلوها نو پسول ولی هغه لرا ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی دیو به ویل چې دا خو حرام دی کنه یعقوب علی السلام په ځان باندې حرام کړي او دا په تورات کې حرام دی. الله ورته وایي ته اے پیغمبر ته د خلکو دوه تورات راوړی په تورات کې چرته دی چې دا اشیاء حرام دي ولی تاسو داسه خبرې کوي. اوس زجر ذکر کوي په دې باندې او حکم د مفتری ذکر کوي په الله باندې. څوک چې په الله دروغ جوړي دا څوک دی دا کذاب دی کنه دروغجن او دا خلک ظالمان دي. فمن افترا نو پس چا چې جوړ کړه علی الله په الله باندې الکذب دروغ لرا من بعد ذالک رستو د بیان د دې خبرونه رستو د بیان د دې آیاتونو نه دا قران ورته بیان شي او خپوی چې دا دروغ دی او په الله بیا هم جوړي فولای کنو پس دا کسان هم الظالمون خاصم دي ظالمان دي. اوس الله دا خبر ذکر کوي چې ګوره رښتیا ویل دا پکار دی او تفرید په ماقبل باندې دعوت د اسلام ته او تقابل د ماقبل ذکر کوي. قول ورته وایا صدق الله رښتیا ویل دی الله تعالی فتبعون وبستابداریو کوي ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علی السلام حنیفا چې ملت د ابراهیم علی السلام سو کلکو په توحید باندې او اعراض کوونکی او د شرک نه. حنیف څه معنا؟ حنیف دا معنا چې کلکو په توحید باندې او اعراض کوونکی او د شرک نه. وما كان من المشركين نو دا ابراهيم عليه السلام من المشركين د مشرکانو نه. ان اول بیت وس یو بل قباحت ذکر کئ دیو ویل چې زمونږ د کعبه چې دا بیت المقدس دا غوړه دی ځکه دا مخکی د دې مخکی عبادت شوی دی او دا مخکینه کور دی. صحابه کرام وی چې نه اولنې کور خو بیت الله دی. په دې کې الله رب العالمین دا آیات نازل کو چې ګوره ان اول بیت یقینا اولنې کور په مخ د ځمکه باندې وزع چې وزع کړی شوی لناس لپاره د خلکو للذي هغه کور دی ببکه تا چې په مکه کې دی. ګوره بکا یبکو دا ماتولو ته وای او دا هم متکبر لسټونه ماتای کنه
څوک چې په دې کې تکبر وکړي ځان پکې لوی وګڼي الله رب العالمین د دې متکبرینو سټونه په دې باندې ماتي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې اولنې کور دا مکه ده ببکته چې په مکه کې دی یا د تبکک نه دی او دا ویل کېږي وچوالی او کموالی د اوبو ته قلت الماء او په دې مکه کې هم اوبه کمې وي او یا دا اخراج المغز ته وایي اخراج المغز مکه بکه اخراج المغز ته او دا ورته هم ځکه وایي چې دا مغز راوباسي د متکبرینو خلکو نو للذي هغه کور دی ببکتا چې په مکه کې دی مبارکن په داسې حال کې چې برکتونه والده په مکه کې ډیر برکتونه دي به موسم خوراکونه به الله رب العالمین یې دي او دا شان د نور برکتونه وهدن او دغه مکه کې دا سبب دی د پاره د هدایت څوک چې د هدایت سوالو کې کنه په مکه کې الله رب العالمین ورته هدایت کوي وهدن او دا هدایت دی للعالمین د پاره د ټول مخلوقاتو ک کافر لاړ شي او په دې مکه کې سوالو کې چې الله ماته هدایت نصیب ک الله ورته هدایت د ایمان او د اسلام نصیب فيه بدې کې آیاتون دي نخې دي بینات واضحه نو پدې کې ډیر زیات نخې دي د الله رب العالمین د قدرت مقام ابراهیم زید او درېدو د ابراهیم علی السلام دی دا خو یو خاص موضوع دی چې هغه موضوع القدمین دی یا عام صفا او مروه مراد ده مزدیات مزدلفه مراد وغیرہ مقام ابراهیم زید او درېدو د ابراهیم علی السلام ومن دخله او سوق چې داخل شو د مکه ته کان وی با امنن په امن کې عن الذنوب د سشنه په امن کې وی یا بد ګناهونو نه پامن کی زکه دلته دنه ګناهونه نشته یا کان وبا امنن ادا امن والا من العقاب دا عذاب نه الله په عذاب نه راولي زکه په مکه باندې الله رب العالمین عذاب د سینه راولي یا من القتل دا قتل نه په امن کی او دا امن ورلا په وخت د جاهلیت کې هم وو زکه چې څوک هم د جاهل د مکی د مشرکینو یو سړی او قاتل وو او د مکی ته بدن نشو حرم حدود ته بدن نشو نو دیو بخپل دشمن هم نه واجو په دې ځکه نو کان امن وی او امن کې ولله یو خاص د الله د بار علی الناس په خلق باندې حج البيت حج کول د بیت الله دی من استطاع سوک طاقت لري الیه د حج کولو الیه د کعبه تتللو سبیلا دلاری یعنی د چا سره چې پیسې میسي او طاقت لري او د لارې ځان لويزي میزي او ترتیب برابرول شي نو په دې باندې حج فرض دی ومن کفر او چا چې انکار کو قصدن عمدن ی حج پر خودلو فان الله وسقنا تعالی غنی بے پروا ذات دی عن العالمین د ټول عالمنا او دا کفر دی کنه چې قصدن عمدن د حج نه انکار کوي او حج نه کوي خدای سره مال شته دی نو دا خدای اسلامي غټه فریضه پر خودل دي والزجر ورکه او تتمه د ما قبل قور ورته وای یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تکفرون ولتا سو انکار کوي او کفر کوي بیات الله د الله بیاتونو باندې والله الله تعالی شهید گواه علامه پاغه باندې تعملون چې تاسو کوي الله یې نه او تاسو په خبرو باندې پوهی دي تاسو چې څه کوي قول ورته وای اهل کتاب اهل کتابو لما تصدون ولتا سو بندوي خلق لرا عن سبيل الله دلار د الله نه عن سبيل الله نه مراد څه شي قران خلق د قران نه بندي یا د اسلام او د ایمان نه خلق بندي من امنه چا چې ایمان راوړو تبغونها نو لټوي تاسو هغه د پاره ایوجن کوګواله ای تطلبونه تاسو لټوي داغه د پاره طلب کوي داغه د پاره یا یظلمون تبغون په معنا د تطلبون سره یا په معنا د یظلمون سره تاسو ظلم کوي وانتم شهداء او په داسې حال کې چې تاسو یې گواهان تاسو ته خپته د چې د اسلام حق دی او خپه دی باندې گواہی کوي لیکن بیا هم د زد او د عناد د وجه نه منئ وما الله ند الله تعالی بغافل خبر عما ده هغه عملونه تعملون تاسو کوي یا اهل کتاب یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان مراوړل دي اوس تنبیه ورکه او تحذير ورکه مؤمنانو ته چې ګوره د اهل کتاب او د يهودو نصارا تابعداري چرته ونه کوي ګوره دا به خیره خلک یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مراوړل دي تطیعوا کچرته تاسو تابعداري او کا فریقا د ویډل من الذين دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړل شوی د ورته کتاب يردوکم
نو واپس بکی تاسو لرا بعد ایمانکم رستو د ایمان ستاسو نه کافرینا کفر کوونکی. همیشه د بارک يهود نصارا دا سوچ کوي فکر کوي چې دا مسلمانان په کومه طریقه باندې موږ کفر تراولو او دا يهودیت نصرانیت پیومنو. وکيف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو په کوم دلیل باندې کفر کوي وانتم تطلع علیکم وبدس حال کې چې په تاسو باندې لوستل شي آیات الله آیاتونه د الله تعالی وفيكم رسوله او په تاسو کې د الله رسول دی ومن يعتصم بالله او هغه څوک چې منګولې ولګي پر سید الله تعالی باندې په دین د الله تعالی باندې په طاعت د الله تعالی باندې فقد هدي الى صراط مستقيم نو یقینا دته هدایت د نیغ لارې وکړې شو فقد هدي یقینا دته هدایت وکړې شو الى صراط مستقيم په طرف د نیغ لارې باندې. نو وس الله رب العالمین یو قاعده ذکر کړي د جماعت د ارکانو د لپاره فکر کول پکار دي او عقیده د دیوبه صحیح نو پنځه اصول ذکر کړي. یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان مراوړل دي اتقوا الله ويرګي د الله نه حق تقاته پکلک ير سره او په حق ير سره ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممری تاسو په مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې سمانه ګوره انسان خو هغه ته پته نه شي زب کلم رمه د دې څه مطلب دی چې تاسو ممری مگر په اسلام جواب دلته دا دی چې ګوره اشاره ده چې ګوره په اسلام باندې همیشه عمل کوا د اسلام د سوري د لاندې همیشه ګرځا د الله او د الله د رسول د حکم منقاد اوسه چې پتا باندې مرګ راځي نو ته مسلمان مري. نو اولنې خبردار چې ګوره ته په تقوا په ځان کې راولې د شرک نه بزان ساتي د ټولو ګناهونو د نافرمانیانو د الله او د الله د رسول د خلاف د دینه بزان ساتي. اولنې اصل سره پردار است عقیده به د ایمان او د توحید برابر یوره. دویم اصل او دویمه قاعده دار است د پاره اے مسلمانانو واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا منقول ولغوي بحبل الله پر سید الله تعالی باندې جميعا ټولو ولا تفرقوا او دل مکیږي. ګوره تفرقنا الله رب العالمین منع کوي چې ګوره د تفرق او د جداوالي په وجه باندې دلبازي باندې مذهب پرستی باندې او قوم پرستی باندې انسان هغه کمزوري کیږي. مؤمن مسلمان چې په اهلی کتاب او يهود او نصارا او په کافر باندې مشرکین باندې زړور کیږي او غالب کیږي دغه د پر یو وجدا ده چې په دې کې تفرق راغلی دی. که چرته په دې کې تفرق را نغه او یو شو نو دیو به په دې کافر باندې غالب شي خو وس ولی مغلوب دي زکه ډلې شي. نو الله رب العالمین اجتماعیت ته او د قران او د سنت عقیده ته او اتفاق ته ترغیب ورکوي چې ګوره اتفاق بزان کې راولي. واعتصموا منغول ولګوي بحبل الله پر سید الله باندې چې قران دی اسلام دی استقامت بزان کې راولي جميعا ټول ولا تفرقوا او دل مکیږي. واذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ کنتم کله چې وای تاسو اعداء دشمنان فالف بین قلوبکم نو پس می واچولا پزړونو ستاسو کې پمې د زړونو ستاسو فاصبحتم نو پس وګرځیدې تاسو بنعمته په نعمت د الله باندې چې ایمان او اسلام او قران او توحید دی اخوانا نورونه. اول به د صحابه کرامو د یو بل سره بغضونه او دشمنیان به اختلافات به خو چې کله اسلام راغی کله توحید عقیده برابر شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تربیت شو نو د یو بل سره ورونه شو. وس دسی صحابه کرام دي چې یو بل دوی زما دوه خزي دي زبا یوا هغه طلاق کما او یو به ته واخله یو به زو واخلم نیمه زمکه ده زما ټول زمکه دغه په میز باندې نیمه ګو نیمه بستاشي نیمه به زماشي. دا صحابه کرام رونه ولی وګرځیدا دا د اسلام په نعمت باندې دا د توحید د قران په نعمت باندې. وکنتم او تاسو علی شفا حفرة پاغاړه د کناره د ډډ کمر کی من النار د اورنا یعنی په کناره د کنده د جهنم کې وای تاسو کفر کې وای کنه خو چې کله تاسو مړه کېدئ نو بس ډایرک به جهنم تتللی نو فانقذکم نو بس راو استلی تاسو من هذا د کندنا كذلك الله كذلك نو د غرنګي یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو تبارا
آیاتی خپل آیاتونه او تاسو ته لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون پنی غلار باندې روان شئ. دریم کار چې وس با دعوت کوي ګره. اولنې کار دا دی چې په ځان کې تقوا او د توحید عقیده برابر کړي. دویم دا دی چې په دې باندې بیا استقامت اختیار کړي او یو ډله اوسئ. ګوره ډله بازی نه بزان ساتي. دریم قاعده او دریم قانون بس تاسو دی چې تاسو به دعوت کوئ. د اسلام دعوت دا به ښځه هم کوي، سړی به هم کوي، ماشوم به هم کوي، هر څوک به کوي. هر څوک به تبلیغ د قرآن او د سنت کوي. ولتکن نو خامخا د شي منکم ستاسو نه امتون یو ډله. منکم یې وویل ځکه چې ټول خو مولیان نشي کېدی که نه، خو بعضې خلک به وي. خو کله دعوت چې دی هغه د اسلام په یو کلي کې په یو علاقه کې یو سړی کوي، نو بیا به د عمومي عذابونه الله رب العالمین د دې امت نه پورته کوي. نو ولتکن نو خامخا د شي منکم ستاسو نه بعضې خلک امتون یو جماعت یدعونا چې رابلي هغوی خلکو لره الی الخیر اسلام ته او نیکی ته او توحید ته او قرآن ته او احادیثو د محمد رسول الله دا ټول خیر ته شامل دي. ويأمرون حکم کوي خلکو ته بالمعروف په نیکی سره. هر وخت به د قرآن او د سنت دعوت کوي. ګوره د قرآن او د سنت موافقي بالمعروف، یعنی هر هغه کار چې موافق وي د قرآن او د سنت د دې تر معروف وي نو دې تر به دعوت ورکړي. وینهون او منع کوي به خلکو لره عن المنکر د بدو کارونو نه. هر هغه کار چې د قرآن او سنت دین اسلام خلاف یې هغه به منکري. بس اولئک او دا کسان چې دي هم المفلحون خاصم دوی کامیاب دي. متقیان موحدین د دین داعیان د قرآن او د سنت دعوت کوونکي خلک کامیاب دي. وس الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي. ګوره چې کله هم دعوت پرېښودو که نه خلک به درنه ډلې ډلې شي، اختلافات به جوړ شي. ولا تکونو مکیږئ تاسو کالذین په شان د هغه کسانو تفرقو چې ډلې ډلې شي. واختلفو اختلاف یې کړی و، په آسماني کتابونو کې اختلاف کړی و، په توحید کې اختلاف کړی و، د رسول په خبره کې اختلاف کړی و. من بعد ما جاءهم البينات رسل داغنا چې راغلی دوی ته واضح دلایل او معجزات د الله رب العالمین د طرف نه. واولئک او دا کسان چې لهم دلیل لپاره عذاب دی عظیم لوی. ځکه چې د توحید خلاف کار یو کنه مخک خلق د خلکو د عقیدو سوچ کوي، خلک توحید تراولی اسلام تراولی، او چې کله دعوت نه نو ترک الدعوه سبب للتفریق والاختلافات. کله چې دعوت ختم شي د توحید دعوت څوک نه کوي، فضائل بیانوي بس، نو څوک به یو ځان له یو مشر ونیسي، څوک به بل مشر، هغه اسلام به پریدي، جماعت به ځان له جدا جوړ کی. اوس الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي. یوم په هغه ورځ باندې تبیض چې تک سپین بشي وجوه ډیر مخونه، وتسود او تک تور بشي وجوه ډیر مخونه. ابن کثیر وایي یا دا یوم تبیض وجوه اهل السنة والجماعة عبد الله بن عباس، وتسود وجوه اهل البدع د اهل بدع د مشرکینو منافقانو او د باطل فرستو مخونه به تک تور شي د قیامت پر ورځ. او د اهل سنت والجماعت او د هغه خلکو چې څوک قرآن او سنت له دعوت ورګي او اي خلکو راشي توحید د الله ومني، شرک پرې دی، کفر پرې دی، نفاق پرې دی، ټول ګناهونه د پیغمبر او د الله تابعداري وکړي، نو دته چې خلکو مخونه به د قیامت پر ورځ باندې تک سپین شي. فاما الذين فسرجا کسان دي اسودت چې تک تور شوی دی وجوههم مخونه د دیو. اکفرتم ایتاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نه. هغه اختلافات دي چې د یو بل تکفیر په هغه باندې دی کولو. داسې اختلافات جوړ شي، یو به یو ته کافر ویلې، بل ته کافر ویلې. دا ځکه چې په دې خلکو کې توحید نشته، د عقیده د توحید پکې نشته، د خلکو د پیغمبر تابعداري نشته، اهل سنت والجماعت نه دي، اهل بدع دي. نو څوک یو رايه وي، څوک بل رايه. د دې وجه نه خو شاعر ویلو چې خلکو قرآن او سنت پسې راشي ځکه دا رڼا ده، او پر رایو پسې مزي ځکه رای د تیورتم دی او تیری دی، په دې کې خلک ځکه د هر سړي ځان نه رایه ده کنه. ته به د چا خبره منې؟ قرآن او سنت پسې راشه، بس دا خسته خبره ده.
نو فذوقوا العذاب فسوسکه عذاب لره بما کنتم په سبب د هغه څه چې وای تاسو تکفرون چې تاسو به انکار کولو د توحید د خبرونه د قران او د سنت خبره به درته غف شپ ښکارا کېدل دا غینه به انکار کولو کفر به هم کولو واما الذين هرجا کسان دي ابيضت چې تکسپن بشي وجوههم مخونه د دیو ففي رحمت الله نو دا په رحمت د الله تعالی کې به چې جنت ده هم فيها خالدون دی په جنت کې همیشه رباري تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی د نتلوها چې مونږ ویلو علیک پتا باندې بالحق په حق سره واما الذين او هر چا کسان دي یریدو چې اراده لري ظلمن د ظلم للعالمین پټول خلکو باندې بعض خلک د سې دي کنه چې هغه او خلکو باندې ظلمونه کوي ظلم نو دا بدترین خلک دي ولله او خاص د الله د پاره وسع لذ ذکر کوي دا وما الله يريد ظلما الله رب العالمین اراده د ظلم په خلکو باندې نه کوي ولی زکه د الله رب العالمین کامل تصرف دی په خلکو باندې او الله رب العالمین متصرف ذات دی نو الله رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي چې خلک راولي په زور باندې اسلام ته نه ولله یو خاص د الله لپاره ما فی السماوات تعبید او عبادت کوي ما هغه څه فی السماوات چې باسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې بزمکه کې دي په دې ځمکو د اسمانونو کې څومره مخلوقات دي د الله رب العالمین عبادت کیږي نو د الله رب العالمین څه ضرورت ده چې به خلکو باندې ظلم وکړي او په زور باندې خلک راولي توحید او اسلام و الى الله او خاص الله دا ترجع الامور ورګرځیدل د ټولو کارونو کنتم وس ترغیب ده پدې مخ کې قاعده باندې چې ګوره تاسو به دعوت کوي کنتم وای تاسو خیر امه غره امت تاسو غره امت یې خو غره تاسو له بس شي باندې درکړی شوی دی وجه د خیریت صدا کنتم خیر امه اخرجت للناس راوستل شوی تاسو د پاره د خلکو نو وجه د خیریت او ذکر گئی تأمرون بالمعروف تاسو به حکم کوي نور خلکو ترا پنی کوي باندې په خکارونو باندې وتنهون من کوي بخلق لران المنکر د بدو کارونو نه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان راوړی په الله باندې بیان او تکمیل الايمان چې ګور خپل ایمان به مضبوط خپل عقیده به برابرې نو بیا برست توحید بیانې خلکو ده خپل عقیده د سړي سړي دا نور خلکو د خلکو ته سنت بیانې او فضایل بیانې د سینې کیږي اول به تخپل عقیده د توحید برابر کی قران او سنت به درته زدي نو د قران او د سنت مسلې به نور خلکو ته تشریحي بیانې به او د غلط خلق خبرونه به د خلک منکه پرانا د توحید باندې او پرانا د قران او سنت باندې خپل به د سره علمینو بیا برسته دعوت کې بعض خلک د سي جاهلان خپل عقیده خرابې توحید نه پیژني الکه توحید څه ته وایي ستاره کلمې سمانه ده دا نه پیژني او دعوت کین بیا دعوت نه قبليږي ولو امنوا كجر ایمان راوړي اهل الكتاب اهل کتابو لکان خیر لهم نخامخ غرب د دې لپاره منهم د دیونه وسوي بعض خلک بدی کې خلک دي منهم المؤمنون بعض پدې کې مؤمنان دي واكثرهم الفاسقون واکثر خلک پدې کې فاسقان خلک دسی فاسقان دي چې د عقيدي فاسقان دي عقيده خراب ده توحید عقيده برابر نه ده لا يضركم وصلى رب العالمین دا خبر ذکر کوي چې صفات د اهل بدع او د اهل کتابو او دا خبر ذکر کوي چې ګویا ته ضرر نشي در رسولای مگر اسی د خلی رد بده بدر پسې وي پیغمبر ته مخه پکېږي تسلی د نبی ته نو الله رب العالمین فرمایي چې لا يضرك هچره بدیو ضرر ونه رسیتا ته پیغمبره الا مگر اذا مگر بدر دی بدرته وي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَچرت دیو جنگو کې تاسو سره يولوكم الادبار نو خامخا به جنگ دیو به شاګانې واړی تاسو ده ثم لا ينصرون بیا بدیو ته دیو سره هیڅ امداد نه کړی شي امام قاسمی رحم الله وی ثم اخبركم لا ينصرون مستقبل کلام ذکر کو چې ګوران ز تاسو له خبر در کوم چې د خلکو سره بیا هیڅ قسمه مدد ونه کړی شي ضربت وهل شوی دی علیهم بدیو باندې الذلت ذلت خواري اينما ثقفوا کمزه کې چې تاسو مونږ کې دیو لران
الا بحبل من الله مگر پر رسید الله تعالی باندې چې قران دی او صلح د مسلمانانو سره چې کله په قران باندې مضبوط شي او صلح د مسلمانانو سره رش نو بیا به برابرۍ وحبل من الناس او په رسید خلکو باندې چې صلح د مسلمانانو سره ده وباء وقت شوی دی بغضب په غضب کې من الله د الله تر طرفنا وضربت على شهد عليهم بدیو باندې المسکنه خواري غریبي فقر ذالک دا بدی وجه باندې علت د ما قبل دا دی ذالک دا بدی وجه بانهم چې یقینا دی کانو دی یکفرون چې کفر وکولو کافران دي نو زکه کفر وکولو بیاات الله د الله په آیاتونو باندې ويقتلون الانبیاء وجلب پیغمبرانو لرا مضارع ذکر کړه ځکه چې وسوم پیغمبرانو د وجلو کوشش کې زمونږ د محمد رسول الله د وجلو کوشش کولو په خیبر کې ول زهر ورکړه او دا غزهر د وجنه محمد رسول الله د دنیا نه لاړ عائشه ته ویل یا عائشه رضی الله عنها هغه د خیبر زهر چې مال خزر کړیو نو د هغه د وجنه زما د کلمي وشلې دي دا هغه د تکلیف د وجنه زه وفاتېږم نو دا يهود نصارا همیشه د پیغمبرانو وجلی دي او د پیغمبرانو د وجلو کوشش کوي او وسم الله رب العالمین صيغه د مستقبل ذکر کوي ګوره همیشه لپاره کافر دا سوچ کوي چې د دین د عیان ختم کی د توحید د عیان ختم کی د دین اسلام دعوت کوونکي ختم کی هغه انبیا دي او کوم علما دي بغیر حق پنه حق سره بغیر حق څه کوي چې سړی وجلی کیږي نو د یو درې وجنو وجلی کیږي یا خدا قصاصن وجلی کیږي بل سړی وجلی یا دا وجلی کیږي شادي شوده یو زنای کړي نو رجم کیږي یا سړی مرتد شي انبیاو کې دا درې ونه کارونه دی خلکو بدا وجل ذالک دا په دې وجه بما سوچ دیو نه فرمانی کړي وا وکانو دیو یا تدون چې دیو د حد نه تجاوز کولو ګور لس صفات د اهلی کتاب ذکر کړي دا څومره غلط خلک دي اوس فرمایي چې اهلی کتابو کې ګور خلک شته دي لیسو ندی سوان برابر خلق بغشته ده من اهل الكتاب ده اهل کتابنا امه یو جماعت ده قائمه چې قائم ولار ده په توحید باندې یتلونا للی آیات الله آیاتنا د الله تعالی انا الليل د شپې په طرفونو د شپې کې وهم یسجدون په داسې حال کې دی سجده کوونکی سجده لګي وهم یسجدون او دوی سجدي کوي یؤمنون ایمان راوړي بالله په الله باندې او یوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې او یامرون بالمعروف حکم کوي نور خلکو ته پنه کوي باندې او ينهون عن المنکر او منکي نور خلکو له عن المنکر د بدو کارونو او يسارعون فی الخيرات او مسارعات کی تقدیم کوي او تقدیم الاهم فالاهم کوي یعنی کم کار چې مخکینو کول پکاري نو هغه ته مخکې کیږي يسارعون فی الخيرات مسارعات ولګي تقدیم الاهم فالاهم نو یسارعون دیو منډوي جلتی کوي فی الخيرات پنه کو کارونو کې و اولئک او دا کسان چې من الصالحین د نیکانو ندي وما يفعلوا او نه کوي دیو من خیر اند یو خیرنا نو فلن یکفروه وما يفعلوا او هغه چې کوي دیو من خیر اند سخیرنا نو فلن یکفروه هیڅ چره به محروم نشي دیو دا غي د اجرنا والله الله تعالی علیم په ذات دی بالمتقین په متقینانو باندې یعنی په دې کې خلق شته دي خ عمل کینو دا خ عمل اجر بول الله رب العالمین ور کې هغه به ضایع نشي ان الذين يكننا كسان كفروا چې کفر کړي لن تغنیا هچر با دفن کی عنهم د دیون اموالهم مالون د دی ولا اولادهم اولاد د دی من الله من عذاب الله د عذاب د الله تعالی نشي شي یا من عند الله دا الله په مخ کې د مال او بچي دا به فایده نه ورګي چې سړي عقیده د شرک او د کفر د نفاق او اولئک او دا کسان چې اصحاب النار خوندان د اور د فیا خالدون دی او په دې اور کې همیشه لپاره څوک چې د توحید عقیده خپل نه برابرای او د شرک او د کفر سره زی نو دغه خلق الله رب العالمین فرمایي چې بیا همیشه لپاره د عذاب سره مخ کیږي او د الله رب العالمین د عذاب نه د دیو لپاره بچي مال او نسب دا معنی نشي جوړېدلې الله رب العالمین دې د خص صفات په مونږ راولي او د دې بدو صفاتونه دي مونږ تاسو وساتي